دې خاورې له په قرآن پاک کې په سوره رحمان کې چې څومره نعمتونه خدای یاد کړي د هغې نه زیات نعمتونه او وسیلې خدای دې خاورې له ورکړي د هغې یو څو مثاله به زه درکړم. د پاکستان د اوبو بجلی دا د ټولو نه ارزانه بجلی ده. په پاوکم 1 روپۍ یو یونټ جوړیږي. 10,000 میګاواټه بجلی په ټول پاکستان کې په اوبو باندې په هایډرو پاور سټیشنو باندې جنریټ کیږي جوړیږي. په دې کې 9,000 میګاواټه بجلی دا د پښتونخوا ډیمونه جوړوي. یعنی 80% د اوبو بجلی چې کومه ده د پاکستان د پښتونخوا جوړوي. اوبه په خپله لویه وسیله ده. د پاکستان خوږه اوبه دا خو منرل واټر ورته وایي که نه، په دې پنجاب او یا په دې ښاریو کې خرڅیږي. دا منرل واټر خدای دې پښتنو له ورکړي دی په شولې او جوار اوبه کوي. خو د منرل واټر دا خاوره غریبه ده. د پښتونخوا دننه چې څومره ځمکه ده نو 80% ځمکه زمونږ دا بې نهره پرته ده، للم او باراني پرته ده. زمونږ دا سیندونه پنجاب په طرف باندې چې روان دي نو دا اوبو تقسیم شوی دی په 1991 کې د ANG قاضي فارمولې لاندې. په دې کې زمونږ زیاتره اوبه پنجاب ته اخیستل شوي. د پنجاب 82% ځمکه چې کوم ده دا د پښتنو په اوبو باندې اوي کیږي. و دا خوږه اوبه چې کوم ده اکثر د غنمو خبره به تاسو اورئ، یعنی غنم پنجاب موږ ته بند کی. دا غنم د پښتنو په اوبو باندې شوي دي. د پاکستان 90,000 بیرله د ورځې د تیلو پیداوار د کروډ آیل 90,000 بیرله تیل په پاکستان کې د ورځې پیدا کیږي. په دې کې 58,000 بیرله تیل د ورځې دا پښتونخوا پیدا کوي. 80% تیل دا پښتونخوا پیدا کوي. څومره تماکو چې په پاکستان کې پیدا کیږي او 80% تماکو چې کوم دی دا پښتونخوا پیدا کوي. خو د تماکو کارخانې چې کومه دی دا په پنجاب او په کشمیر کې جوړې شوي دي. ګیس منګه پیدا کوو 4.5 MMC FD ګیس پښتونخوا پیدا کوي. او جنوبي ضلعي چې کومې دي کنه کرک، لکی مروت، ډیای خان، وزیرستان دا بالکل ویل کېږي چې دا لکه د عربستان په شانته کې د تیل او د ګیس په زیرمو باندې دا ټوله خاوره پرته ده. او د ټولې پښتونخوا چې هر کور ته ګیس ورکړي نو زما 2.5 MMC FD ضرورت دی. یعنی د ځان د ضرورت نه یو په 2 من ګیس پیدا کوو. او 80% د پښتنو کورونو ته ګیس نشته. بجلی زما چې کم د 9,000 میګاواټه زه پیدا کوم، 9,000 میګاواټه او سروې شوې د دې وابډا په خپله کړې ده چې که ډیمونه جوړ شي نو د پښتونخوا په دې خاوره کې دومره زور دی چې 2 لکه میګاواټه بجلی د پښتونخوا سیندونه پیدا کولی شي. د ټولې پښتونخوا 2.5 میګاواټه ضرورت دی. موږ ته راکول شي 900 1200 1300 میګاواټه. او په څو په پاوکم 1 روپۍ باندې زه جوړوم، په پاوکم 1 روپۍ او بیته په ما باندې بل ورځ ما د ماربل کارخانو یو فیکټری بیل کتلو په 800 روپۍ یونټ یې پسې حساب کړی. کوپر دی، کوپر ظلم دی. په 100 لکه روپۍ 1 میګاواټ بجلی زموږ نه اخیستلی کېږي او په 2 کروړه روپۍ واپس په موږ خرڅول کېږي. داسې که موږ راشو معدنیاتو له، ماربلو له، د پاکستان چې څومره ماربل پیدا کېږي دا نیچرل بیوټي ده، دا ټایلز خدای غرونه راکړي. 80% او 90% د پاکستان د ماربلو فیصدي برخه دا پښتونخوا پیدا کوي. د پاکستان چې څومره ځنګلي دي، ځنګلي لرګې، نو 45% ځنګلي چې کم دی دا پښتونخوا په دې خاوره پیدا کوي د پاکستان. خو د لرګي کارخانه دا په چینوټ او په سیالکوټ کې جوړه ده. تیل زه پیدا کوم په دې خاوره 50,000 بیرله د ورځې. و آیل ریفاینري چېرته جوړه ده دا به تا ته هم پته نه وي. آیل ریفاینري چېرته جوړه ده ووایي. آیل ریفاینريز خو ډېرې دي که نه، اټک کې زما په خیال په پښتونخوا کې نشته، پوره پښتونخوا کې یو هم نشته. یو هم نشته. یعنی 80% تیل پیدا کومه، خو دا کروډ آیل چې بیا دغه د کیمیایي عمل نه تیریږي او د دې نه بیا پټرول، کیروسین آیل او ډیزل وغیره جوړ پرنس آیل او دا ترې ویستلی کېږي. یو آیل ریفاینري کې چې کوم دی چې په یو سیمه کې جوړې 10,000 خلک ورڅه په روزګار کېږي، یو ښار ورڅه جوړېږي. آیل ریفاینري دومره مهم څیز دی. نو هغه پښتانه وایي که نه، وایي صورت زما واکې د بل دی، خدای واخلي دا بې واکه صورتونه. خاوره زما ده، وسایل زما دي. تا ته ټپې هم زده ماشاءالله. ټپه خو د پښتنو د ادب برخه ده. او مطلب دا دی که نه، زه خو چې 2-3 نورې ټپې هم وکړه. په میوند کې ملالۍ یو ټپه کړې وه. میوند کې یو لویه غذا شوې وه، جګړه شوې وه، نو په هغې کې یو ملالۍ ټپه کړې وه. دا پښتنو ته موږ وایو، ویل که په میوند کې شهید نه شوې
خوږه لاليه بېننګۍ له دې ساتي نه که د خالو لښکر یې رالې زه به ګومل ته د خپل یار دیدن له ځمه دا پښتانه ما اوس په تقریر کې وایي چې دا پښتانه خو مست سونه و باچا خان بابا وایي دا د ورشو مست سونه و دا به چې جرګه شو دا به ډیلي ته رسېدل د دې نه به قامونه یېرېدل خو نن دا پښتون په خپله خاوره کې لکه د پردي چرګ وژلی کېږي والله صاحب زړه مې خوشحاله شو چې ملایان هم ټپې کوي ملایان خو د قام برخه ده خو موږ وایو چې هر مولانا د قام څه ودرېږي په هر جومات کې د قام خبره وشي عالم مولانا مدرسه جومات د قام دی 1900 زمونږ علماء کرام په دې بدمنۍ کې ووژل شو 1900 علماء کرام 200 داسې جوماتونه دي چې دا په بمي چاودونه الوزول شوي عالم هم څوک نه ماف کوي پښتانه کېدل پکار دي که عالم دی که ډاکټر دی که وکیل دی که سرمایه‌دار دی که بزنسمین دی که کیسان دی که سرمایه‌دار دی که سرمایه‌کار دی که کارخانه‌دار دی که صحافي دی هم هر سړی له به په دې خاوره پښتون کېدلي موږ وایي سیاسي ګوند دې ستایي په هر ګوند کې چې رواني په دې سیاسي ګوند کې دا غږ وکړه چې زما د قام نه وټالي زما د قام خبره هم حل کړه زما د قام خبره ورشه د پاکستان د آئین ارټیکلز د وسایلو بحث موږ وکړو د پاکستان د آئین ارټیکلز موږ ته د بجلۍ د اوبو د ګیس د تماکو د دې ټولو وسایلو حق او اختیار او ملکیت راکوي ارټیکل 153 161 لومبی جز دویم جز د آئین ارټیکل 155 د آئین ارټیکل 102 دریم جز خو په دغه کې واضح لیکلي چې په کومه خاوره باندې څه پیدا کیږي نو دا د اسلام حکم هم دی د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د شام او د یمن ټکسونه به لومبیا په شام او یمن باندې لګي دا مسلمانی ده د پاکستان آئین هم دا وایي چې لومبیا دی دا بجلی پښتنو له ورکړي شي تا بجلی ولې دار د پښتون کور د انور د شیشو نه ډک شو دا ولې د هر پښتون بجلی نشته اوس زمونږ کلي کې یو وطن دی برنګ ورته وایي برنګ نو زه هغې ته یې ورستلی یو بابا ته مال برنګ څنګه دی ویل برنګ د خدای تعالی غریب دی کړي تی وړو مال بابا ولې غریب دی بس ویل خدای غریب پیدا کړی مال بابا خدای پاک مه ګناهګاره وه خدای نه دی غریب پیدا کړی دا ما تا غریب کړی دی یو غر مخامخ مال دغه مخامخ غري نه ویلاو مالدار زمرودو غر دی ستا په وطن کې خدای د زمرودو غرونه پیدا کړي وایي چې زمرود پیداوار دی موږ په هغه وطن کې لوږې تېروونه او ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو